آفتاب انجینیر ته پرون ډیپټي کمشنر په دفتر کې موږ دا خبره کړې ده چې کته د نر بچایې ته پښتون یې بیا ته راسه بیا پرېږده خالي نږدې راسه کار خو لا پرېږده نن مو دا خبره ده حکومت ته مو دا خبره ده او ده ته مو دا خبره ده قومي جرګې نه دا جرګه غټه ده دا قوم الکټډ جرګه ده دغه قومي جرګې چا انتخاب کړای ده چا منډیټ ورکړای ده هسې په نام باندې مروت قومي جرګه دي شي چا نه یې منډیټ اخیستی ده دا جرګه د دې قوم دا معتبره ده طاقتوره جرګه د لیګي جرګې دین کاغذ لکه سګریټو ډبي باندې لیکل سلی دي پرونه موږ په میډیا باندې داسې وکتل آیا تاسو خو به داسې لیکل نه غواړو موږ خپل حیثیت پیژنو او قانون پیژنو او قانوني طریقې پیژنو سپین کاغذ باندې په سپین کاغذ باندې به زه ورور ته زوی ته به دستخط نه وکړم سپین کاغذ باندې دستخط کول دا خو بالکل چې کومه ده دا خو پته نشته ده چې د جهالت انتها ده بلکې دا خو خپله ثبوت ته په دې باندې چې دا یو فراډ ده سازش ده دا ثبوت ته ورپاره او سپین کاغذ باندې دستخط نه چې اسټامپ پیپر کومه ولیکله سي هغه باندې به پسه موږ دستخط کوو په یو خانه ملکه چې موږ ته د ګیس کمپنۍ افیشل اپروول داسې لاس چې راکړي چې دا خرڅ شوي دي دا خرڅ دي سر لګي کو ګیس دو خانه ملکه دا چې سپین کاغذ باندې دستخط وکړو چې دا نن جلسې کوي دا خرڅ دي دا ثبوت ته چې په سپین کاغذ یې دستخط وکړه دا خرڅ دي سر دا کوم ته دوکه ورکوي سر لګ دا داسې ورته جواز سره دا کوم دغه په پیاز دي چې په سپینو کاغذو خو واړه کړاشي دستخطونه کوي دا کوم په سپینو کاغذو غلطي دا سپینو کاغذ سوال دا دو غلطیږي کبه دو وای چې موږ غلط سلی عوام نه غلطي دا دي ورته جواز سلل عوام ته غلطي نور تورې ک سپینه یو دا غلطه ولې چې دا سپین کاغذ باندې لیکل وکړل او دا خلک په فیسبوکانو ټول ټول دنیا یې اړوي او ګوره مظلوم سره چې بیا زیاتی کوي دا بیا انتهایی ظلم یو شای چې اپروول بغیر شو کوي په معاشره کې خو یو سیاسي کریډټ اخیستل دا ډېر ظلم ده باقي چې کوم د ډیپټي کمشنر صاحب کړي دي دا اوس جنگ نه دا غټلی مو دي ان شاء الله بیا غټو ادا مشران کدي تاریخ ول یو مشروي چې دا مار غوښتي وو بیا صحیح ده که دو په سپین کاغذ دستخط کړای بیا صحیح ده قوم ته شهر را جنگ دی ته وای قوم ته شهر را قوم ته ګټو کا قوم خو یو داسې لیونای سړی پاس کې لکه پاس کړی دي هغه تناستي بلوارې میټنګ کو خرڅ لل چې دا خلک وروتلی وای په پی شي شوای دا چې دا لاړل دا ګڼ کفان دو ذمہوار نه نن یې ورسره چلو او سبا یې ورسره چلو خو دوی هغه نه انحراف کړی ده نن نه دو چې کومه ده په عوامو چې انتشار پیلاو کوي هغه خبرې ته سیاسي رنګ ورکړی ده او دا قوم چې انتشار پیلاو کوي او موږ په تحریک چې نن انتشار پیلاو کوي او دې نه ټولو نه غټه خبره دا ده چې د کوم ګیس افسران دي چې هغه چې سر فهرست آفتاب انجینیر ده برام خیل دغه ولې ورځې نه کردار چې کومه ده هغه د سازش او د تخریبکاري کردار یې ادا کړی ده ولې ورځې نه د قوم سره آفتاب مذاکرات کړي دي په ملنګړې هلته یې دا خبره کړې ده په میدان چې ضلع لکي مروت پر نه اډس ته نه اس ام اس ته اوس دا یې وایي چې لکي مروت پر 4 اس ام اس او دوره دي ما ته اپروول ښکاره که دا قوم ته ولې دوکه ورکړه اپروول ښکاره که د قوم ته دوکه ورکړه د تحریک مشرانو ته دوکه ورکړه رومه سه اپروول که نر بچایې چې دا اپروول د ګیس کمپنۍ له طرفه نه دا آفتاب انجینیر ډیپټي کمشنر صاحب ته دوکه ورکوي دا آفتاب انجینیر تحریک ته دوکه ورکوي فراډ کوي دا په یو سازش او منصوبې لګیا ده اوس د دغه مروت قوم په منځ کې انتشار پیلاو کوي نن دلته یغو کسانو یوه سیاسي ګیدرینګ جوړ کړی ده یا سیاسي یوه جلسه یې جوړه کړې ده دا د دغه آفتاب انجینیر سازش او منصوبه ده چې دی دا قوم چې انتشار پیلاو کوي او دا جګړه جوړوي خو دا دې وار وي آفتاب انجینیر ته پرون ډیپټي کمشنر په دفتر کې موږ دا خبره کړې ده چې کته د نر بچایې ته پښتون یې
بیا ته راسه بیا پیپ ته خالي نږدو راسه کار خو لا پرېږده نن مو دا خبره ده حکومت ته مو دا خبره ده او ده ته مو دا خبره ده چې موږ کومه جایزه قانوني آییني مطالبه ده چې ما ته ګیس راکړه هغه پاره په موقع باندې اډې راکړه هغه بعد ما ته ګیس ډسټریبیوشن لاین راکړه اپروول به راکړه دا په دې باندې که موږ نه څوک خفه کېږي نه به خفه کېږي ډي کمیشنر صاحب موږ سره پرون منلې ده او ګیس کمپنۍ افسرانو ته ویلي دي چې دا جایزه مطالبه ده دا کوم په تا باندې کار بند کړی ده دومره پورې به د ډیپټي کمیشنر ورته وویله چې کار به دې بند چې کوم دا مطالبه دې نه وي منلې سر سوال دا ده عوام یې کوي چې آیا تاسو چې کوم جدوجہد وکړه رنګ یې راوړو یقیني دا تقریبا 80% رنګ راوړو دا قوم ته ظاهره خبره ده بالکل قومي جرګه لاړله هلته کېنسله آیا دې نه خو دا معلومیږي چې تاسو سره دو په لاین صحیح نه دي آیا دو خو فریق موږ داسې لګېږي لکه چې فریق شي دې په حوالې ته څه وایي چې مولانا پرنسپل صاحب زه تاسو ته دا واضح کوم چې د قومي جرګې نه دا جرګه غټه ده دا قوم الیکټډ جرګه ده دغه قومي جرګې چا انتخاب کړی ده چا مینډیټ ورکړی ده هسې په نام باندې مروت قومي جرګه دي شي چا نه یې مینډیټ اخیستی ده دا جرګه ده د قوم دا معتبره ده طاقتوره جرګه د لیګي جرګې ده خو هغه ټوله قومي جرګه نه ده راغلې صرف 3 کسان ورف خان قومي جرګې چې نسته 3 کسان راغله او دا د دغه افتاب انجینیر سازش ده ډي سي خلاف یې ده ډي سي دا تحریک سره جګړه دا مروته قوم سره جګړه و انتشار پیلاو کوي په یو خانه خو افتاب انجینیر د دا واروي دلته به ای بي کسانی دلته به سپیشل برانچ کسانی دلته به نورو ادارو کسانی هغه ته موږ دا درخواست کوو ای بي ته سپیشل برانچ ته آی اس آی ته ایم آی ته آرمي ته موږ دا درخواست کوو چې دا افتاب انجینیر دې سره وروسته څه داسې تخریبکار خلک ته چې هغه دا لټولی ده او دا د حکومت په منځ جنګ جوړوي یا د مروت قوم په منځ جنګ جوړوي او دا موږ ډیپټي کمیشنر صاحب سره چې کومه د تحریک مشرانو جنګ جوړوي او ډیپټي کمیشنر صاحب په پوهې ده دا تحریک مشران په پوهې دي او مروت قوم ته موږ دا پوهه ورکوو چې دا افتاب انجینیر دې ته موږ وایو چې ته نن هلته ناست یې په سیاسي جلسې چې ناست یې ته نن په سیاسي جلسې چې ناست یې ناسته اوس افتاب انجینیر هلته یو سیاسي جلسه ده او داسې سیاسي جلسه ده چې دا قوم چې انتشار پیلاو کوي د دغه تحریک مخالفت یې کړی ده دغه تحریک پسې پروپیګانډې کړې دي هغو خلکو سره نن دا افتاب انجینیر ناسته موږ دنه دا حق لرو چې ته په کومې کیپیسټي چې ته په کوم قانون دلته ناست په سیاسي جلسې چې تا ته کوم قانون حق درکوي چې ته سیاسي جلسې ته نن تلایې دا د دې قانون خلاف ورزي کړې ده او دا قوم ته دوکه ورکوي یا فراډ ورسره کوي موږ ډیپټي کمیشنر صاحب ته چاپلوسي نه کوو خوشامد نه کوو حقدار ده دا تحریک مشران ته سلام پیش کوي چې پرونه کومه حق خبره کړې ده په څه ایله تامه نه هیڅ ایله تامه منستالانه بغیره و حق خبره کړې ده په یوه باندې موږ ته سلام پیش کوو دا مو امید ده چې بیا به حق خبره کوي یو ضروري خبره فرمان خان بیا کم میډیا ورپوښتنې کوي چې دغه مشرانو تحریک فیصله کړې ده چې 3 پاور شو به کېږي 3 جلسې به غټې غټې کېږي پهله جلسه به 22 فیل چې کېږي کوم تاریخ مو موقع 21 تاریخ ته ماښام مانځنه بعده اتوار پروازي ماښام مازدیګر ته به یو ځای کېږي جلسې آغاز به ماښام بعده کېږي مازدیګر ته به مشران ټول راځي دا ټولو مروتو ته دعوت ته ټولو مروتو نوجوانانو ته دعوت ته چې څرنګه چېرته پروګرام وي چې دا دغه شاید د اسلام آباد چې او دا دغه شو د دغسې د لیاکبډي ته ځي داسې د نوجوانان مروت قوم نه پخې نه سګې نه راځي 22 خیلو ته دې راځي او ټول مشران دې راځي چې کومې پارټۍ مشران دې دې ټول راځي اتوار پر ماښام باندې 21 تاریخ باندې 22 خیلو چې بله پاور شو به دې نه بعده کېږي کوټ کشمیر چې هغه ته به تاریخ موږ مقرروو او دې نه بعده
اخیری او درېیمه پاور شو به بچ که نامزۍ چې کېږي دا ټولو مشرانو دغه فیصله ده اوس که څوک